بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. پروگرام جرم و سزا کی هرکلی ګرانو کتونکو په نن پروګرام کې بعد د روانې هفتې چې کوم کیسز شوي دي کوم کرایم دلته کې شوی دی زموږ په دې معاشره کې اسپیشلی د قتل و غارت چې دا کوم کیسونه زموږ په دې معاشره کې روان دي د پېښور په دې چاپېرچل کې په دې باندې به خبرې اترې کوو چې په دغه هفته کې زموږ په دې خوشه علاقو کې څومره کیسز شوي دي. که موږ وګورو په پروګرام کې به موږ په لومړۍ برخه کې شاملو په پېښور یو اهم ایشو چې موږ که د تیر لس میاشتو ډیټا راوالو نو پای کې تقریبا د 45 کسانو نه زیات اغواق شوي دي د دې پېښور د مختلف علاقو نه او په دې کې بیا زیاتره داسې دي چې هغه ماشومان دي په دې کې نارینه او زنانه هم شامل دي خو د ماشومانو چې کم شره ده هغه په دې کې سیوا ده او بیا دا یره دلته کې ظاهریږي چې دغه کم ماشومان دي په دغه اغوا کولو کې چرته کې دغه خلک ملوث کیدی شي کوم چې ماشومان د دې دپاره اغوا کوي چې د هغې نه ګردې وباسي او بیا په دغه بازار کې په خلکو باندې دغه ګردې په بلیک باندې خرڅیږي. دا یو ډیره اهم ایشو ده چې په پېښور کې په 10 میاشتو کې د 45 کسانو نه زیات کسان چې کوم دی هغه اغوا کیږي. بیا که موږ خبرو وکړو د مردان نو په مردان کې هم په دغه هفته کې یو کیس داسې رامخته شوی چې تقریبا د 2.5 کالو وړه ماشومه وه چې هغې سره جنسي زیاتې شوی و او هغې نه پس هغه بیا چې کوم دی بېهوشه حالت کې په یو پټو کې لړه کړی شوې وه. د هغه پلار د بېدرکۍ رپورټ درج کړو پولیس ته چې د هغه لور دا شان بېدرکه شوې ده. بیا هغه د ماشوم چې کوم دی هغه هم را پیدا شوه بیا د هغې ملزم هم گرفتار شو. د هغې ملزم که تاسو ته زه ووایم نو تقریبا د هغه عمر به 18 کاله وي چې هغه دغه جرم کړی دی او بیا پولیس دا هم ویلي چې دې ملزم د دې نه وړاندې 2 ماشومانو سره نور هم جنسي زیاتې کړی دی. بیا که دا شان موږ وګورو په تخبی کې د پولیس په حراست کې یو تن چې کوم دی نو هغه خودکشي کړې ده. خودکشي داسې کړې ده چې هغه عدالت ته پیشۍ لپاره راغلی او واپس د پولیس په ګاډي کې چې کوم پولیس تماشه پرته وه هغه یې راغستې د خپل ځان یې ویشتی دی مطلب خودکشي کړې ده. پولیس دا وایي چې په دغه ملزم باندې د ډکیتۍ دوران د 4 کسانو وژلو دعوه وه. دغه کیس په هغه باندې او د دې دغه چې کوم تفتیش و یا د دې چې کوم ټرایل و هغه روان و. دا شان که موږ خبرو کو په ثوابۍ کې هم عدالت کې دننه یو تن 2 کسان ویشتلي دي. دغه چې کوم کسان ویشتلی شوي دي سره یې تنازعه روانه وه او هغه تقریبا د 6 کالونه دغه کیسز روانو. دغه کوم تن چې دا جرم کړی دی هغه عمر هم زیات دی بزرګ دی او ویلی کېږي دا چې د عدالت ته انصاف نه میلاوېدو مطلب چې 6 کالو شو هغه کیس نه ختمېدو هغه ته انصاف نه میلاوېدو هغه تنګ شوی دی او هغه دغه کوم چې د هغه مخالفین و هغه یې ویشتي دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دا شان په 400 کې هم یو پیښه رامخته شوې ده. یو تن راغلی دی په کورنۍ شخړه باندې لانجې شوي دي او بیا خپله ښځه او ورسره خپل ورندار هم قتل کړې ده. د دې نه علاوه که بیا د باجوړ خبره وکړو چې په باجوړ کې یو داسې واقعه شوې ده په تاریخ کې په لومبي ځل چې هلته کې ډکیتي شوې ده او هغه هم د ورځې شوې ده. د باجوړ په بازار کې وسلوال راغلی دي او هغوی د دکاندار نه 6 لکه روپۍ چې کوم دی نو هغه په زور اغوستي د وسلې په زور باندې اغوستي دي او د باجوړ عوام وایي چې دلته کې په ټول عمر کې داسې پیښه نه رامخته شوې ځکه چې دلته کوم خلک اوسېږي هغه ټول یو بل پیژني او دا کوم کسان چې راغلي د دوی مخونه پټو په دې باندې بیا جرګه هم شوې ده او په جرګې کې کومې فیصلې شوي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دغه شان که بیا موږ وګورو په فیډرل لیول باندې په اسلام آباد کې خبر ملو شو چې یاره یو زنانه خپل خاوند وژلی ده په خپل کور کې او هغه چې کوم وه سارا انعام وه هغه د شاهنواز کورواله وه د هغې چې کوم دغه زنانه ده د دې سخر یو لوی صحافي هم دی په دغه اسلام آباد کې د ډېر ټایم نه صحافت کوي او بیا په پولیس ورغلی دی دغه ملزم یې گرفتار کړی دی. د هغې کومې زنانه مړه شوې ده د هغې چې کوم خاندان دی هغوی باقاعده په اسلام آباد کې مختلف ځایونو کې پریس کانفرنس هم کړي دي پروټیسټ هم کړي دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو چې په دغه کیس کې تر اوسه پورې څومره پیشرفت شوی. خو راځو واوړو بیا د پېښور ایشو ته چې زموږ په دې پېښور کې نور هم دنیا رفته کرایمز کېږي په دې کې مرډرز کېږي په دې کې سټریټ کرایمز روان دی په دې کې د بتو کیسز روان دي هر قسمه کرایم په دې کې روان دی. د منشیاتو چې کوم دلته کې ډیلینګ کېږي اخیستل خرڅل سپلای او دا ټول څیزونه په دې کې روان دي. خو چې کوم ایشو نن موږ ډسکسو هغه د اغوا ده. په پېښور کې د اغوا کیسز چې کوم ریپورټ شوي دي په تیر 10 میاشتو کې هغه تقریبا د 45 نه زیات ریپورټ شوي. په دې باندې به سینیئر صحافي
صحافي فیصل اکبر افریدي سره خبرې اترې کوم. فیصل صاحب ډیره مننه موږ ته د وخت راکولو. دغه سټوري هم تاسو کړې ده، تاسو به څه وایئ چې په دغه 10 میاشتو کې دا کوم کیسز شوي دي، که دې حوالې سره راته ووایئ چې په دې کې ماشومان څومره دي، زنانه څومره دي، نارینه څومره دي، او د پېښور د کوم علاقو نه زیات اغوا کړی شوي دي؟ وعلیکم سلام. اول په ټولو نه د مشرق ټي وي شکریا ادا کوم. جی اجي تاسو ډېر زبردست پروګرام دی دا، او مطلب دی چې دا ډېر ښه دی چې دې باره کې غور فکر وکړي جی او مشرق یو واحد اداره ده چې دې لپاره اواز اوچت کړو. جی او دا جی تقریبا تر 13 میاشتو کې تقریبا موږ سره د خپل ذرایع دا وایي د ایدي ذرایع چې دې کې 45 ماشومان او په عمرونه دې کې تقریبا 10 سال 12 سال ماشومان پکې لاپته شوي دي. جی په دې کې دا سنگین صورتحال چې دا اندرونی شهر پېښور کې تقریبا دا یاقوت علاقه شو، ګلبهار شو، او دې دوران کې دا نور هم د پجګي روډ شو، آس پاس نور گلی محلې شوې. نو دې کې ډېر زیات دا صورتحال ډېر سنگین دی. صحیح. دا دی چې دې کې پولیس ذرایع دا وایي چې دا کسان ماشومان چې دي دا اغوا شوي نه دي، بلکې دا په خپله کور نه لاپته شوي دي. ښه جي. اوس پورې مطلب دی چې د دې د ماشومانو هېڅ پته نشته چې دا ماشومان چېرته لاړل، آیا دا چېرته خانه بدوش خلکو اغوا کړي دي یا د هغې کورجي ویستي دي، دې خبرو نه څوک انکار نشي کوی. صحیح. د هغې فیملی څه وایي چې یاره دغه کم ماشومان د هغې د کورونو نه اغوا کړی شوي دي، یا هغې وایي چې د کورونو نه تللي، نو فیملی خو بیا موقف مخې ته راځي چې یاره په کور کې مسله شوې وه، جګړه شوې وه، دې د کور نه خفه شوی، د کور نه تښتېدلی دی، بل علاقې ته تللی دی، یا که چېرته اغوا کړی شوي دي او هغوی ته دغه هم علم نشته چې کور کې څه جنګ جګړه شوې ده، نو بیا هغوی په دغه انتظار کې دي چې د هغوی بچې به کور ته واپس راځي که به نه راځي. پولیس په دې اړه چېرته دغه فیملیز ته تر اوسه پورې تسلي ورکړې ده؟ جی نه جی، پولیس بالکل دې کې هیڅ کار نه دی کړی. دا چې کوم ماشومان لاپته دي د دې باقاعده د پلارانو نمبر وغیره هم په دې هغې کې دي، پکچر هم د دې، خو پولیس دې کې هیڅ قسم د لاپته هغې کې دونه پولیس کار نه کوي. بالکل زموږ پولیس باندې مطلب دی چې تاسو دونه زیات هغه حالات دونه خراب دي د پېښور، تاسو ته خپل هم پته ده چې یو خو دا دی چې سنیچنګ ډېر زیات شوی دی. پولیس په هغې باندې هم اوسه پورې کنټرول کړی نه دی. لکه تاسو ته خپل هم پته ده چې په پېښور کې اندروني شهر کې څونه صحافیان لوټ شوي دي. صحیح. چېرته کې ستاسو فیصل صاحب دغه د فیملی سره دغه متاثره خاندانونو سره خبرې شوي دي که چېرته کې دا ماشومان اغوا کړی شوي دي د پیسو دپاره؟ مونږ کتلي دي په دې پېښور کې د پتې کیسز هم ډېر زیات ریپورټ کیږي. چېرته دغه فیملیز ته کال راغلی دي چې تاسو مونږ له پیسې راکړئ، هله به دا ماشوم مونږ تاسو ته واپس درکوو؟ چېرته داسې کیسز پکې هم راغلي دي؟ با یک دوکه شته پکې، بالکل تاسو خبره ټیک ده، یک دوکه پکې واقعات شته داسې شوي دي، خو بیا دی چې دې بارې کې څوک خبره نه کوي چې څوک پیسې ورکړي، نو هغه د خپل د خوف د لاسه چېرې زما زوی مړ نه شي، نو مطلب دی چې هغه چېرې باقاعده پیسې ورکړي او بیا چېرې هغوی پرېږدي. او دې بارې کې مطلب دی چې بالکل نه پولیس خبري نه څوک خبري، هغوی بارو بار دا ځان له لیندین برابر کړي او خپل ماشوم راولي. صحیح. فیصل صاحب ډېره مهرباني موږ ته د وخت راکولو. یقینا دا یو ډېر زیات الارمینګ سچویشن دی په پېښور کې چې یو خوا نور چې کوم جرایم دي هغه زیات شوي دي، که سنیچنګ دی که د هغې نه علاوه منشیات دي دلته کې. یو خو که چېرته کې د خپل ماشوم تربیت خلک کوي، د خپل ځوان تربیت کوي، نو هغه په دې معاشره کې د دغه منشیاتو نه یا داسې مختلف قسمه څیزونو نه او د هغه یو ښه تعلیم او تربیت کول دا انتهایي د مور او پلار لپاره هم ګرانه شوې ده. او بل خوا بیا داسې کیسز چې چېرته کې تا باندې د بتو کیسز راځي او چېرته کې د اغوا کیسز راځي. بیا دې نه علاوه که موږ وګورو مردان طرف ته ولاړ شو، په مردان کې یو ماشوم به ورته ووایو چې تقریبا د 13 کالو یا د 13 کاله نه کم عمر دی، هغه د یو 2.5 کالو ماشومې سره زیاتې کړی دی، هغه بېهوشه شوې وه، په پټو کې پرته وه او پولیس دغه ملزم گرفتار کړی دی او باقاعده پولیس ته دا هم ویلي دي چې دلته کې ما د 2 ماشومانو نورو سره هم دغه جنسي زیاتي کړې ده. دغه کیسز مونږ په پېښور کې مو کته، دا مونږ په چارسده کې مو کته، دا مونږ په نوخار کې مو کته، په مردان کې هم داسې کیسز ریپورټ کیږي. په دې باندې به نور تفصیل اخلو د خپل همکار مسرت آسینا. آسی صاحب ډېره زیاته مهرباني مونږ ته د وخت راکولو.
دغه د مردان حوالې سره راته ووایي چې دغه کم ملزم گرفتار کړی شوی دی په دغه کیس کې دغه ملزم آیا کاروبار سو دغه روزګار سو او پولیس ته د تفتیش دوران څه داسې ویلي چې دغه کیسز به د ولې کولو سپیشلی د دغه ماشومانو جنسي زیاتۍ کیسز دا پیښه چې کوم ده د تېرو ورځو په مردان په علاقه شیرزل کې مخې ته راغلی وه چېرته چې یو 18 کلن عالق چې کوم دی نو یو ماشومه چې د هغې عمر 2.5 سال و هغې سره مبینه طور باندې زیاتې کړو د هغې په نتیجه کې ماشومه ډېره زیاته زخمي شوې او بیا وروسته هغه هسپتال ته منتقل شوه چېرته چې د هغې ډاکټري معاینه او میډیکل رپورټ نه پس دا ثابته شوه د پولیس د وینا مطابق چې ملزم دا جرم چې کوم دی په دې کې ککړ دی دې حوالې سره کوم ایس پی انویسټیګیشن دی ثناءالله بیټني هغه 13 ورځې یو پریس کانفرنس وکړو په هغې کې ملزم جرنلستان وړاندې کېدی ملزم په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې هغه د دې نه مخکې هم یو ماشومې سره 2 ماشومانو سره زیاتې کړو چې په یو کیس کې د هغه د کوم متاثره ماشومه وه د هغې خپلو خپلوانو سره بیا روغه هم شوې ده او د هغې په نتیجه کې هغه نن سبا په ضمانت باندې راو چې په دې دوران کې دا دویم کیس هغه وکړو صحیح د دغه چرته کې د ملزم فیملی سره یا ملزم سره ستاسو خپله خبرې شوي چې دغه څیزونه یې ولې کول آیا د چرته کې منټلی ټیک نو د ډپریس سو وجوهات سو چې دلته کې داسې کیسز دلته زموږ په دې معاشره کې مخې ته راځي په پېښور کې هم داسې کیسز دلته مخې ته راغلي په 400 کې په نوښار کې خو چې دغه کم ماشوم دی د په دغه ماشوموالي کې ولې دغه کیسز کول چرته کې ملزم په دې اړه څه ویلي جی بالکل ملزم سره جرنلستان هم خبرو شو ملزم یو حواله سره دا ملزم وی چې هغه صافیان او چلګمان خرڅي او هغه بنیادی طور باندې د ترګه ملکن جنسي اوسیدونکو لري او هغه شرګر تراغلو صافیان او چلګمان خاصو په دغه دوران کې هغه د ماشومه ځان سره په کې واغسو پټو ته بوتله دغه نو چې کله دا پښتون شو چې څه وجوهات څه وجره چې ته دا قسمه د نولا کار چې کوم دی نو په دې کې ته انوالي نو دغه وینا دا و چې هغه دغه مور چې کوم دا مړه ده او دغه والد صاحب چې کوم دی نو دویم واده کړی دی د دې د وجې هغه ذهني تناو د پریشانۍ ښکار دی او دغه وجه چې هغه دا قسمه کارونو کې چې کوم دی ککړ دی ملزم دا وویل چې هغه د میډیا او د پولیس په مخ کې هغه هم د اعترافي جرم وکړو د هغې نه علاوه نن ملزم چې کوم دی نو تخلیه کې کوم مقامي عدالت دی الته پیش کړی شو په عدالت کې هم د خپل جرم اقرار کړی دی صحیح ډیره مهرباني آسی صاحب مونږ ته د وخت راکولو یقینا که چېرته مونږ وګورو زموږ په معاشره کې دغه د جنسي زیاتۍ کیسز اورس په ورځ باندې سیوا کیږي او ویلی کیږي دا چې دا په تیر وختونو کې هم کېده خو هغه به ریپورټ کېده نه او اوس ډېر زیات ریپورټ کیږي او کله چې یو څیز ریپورټ د حکومت په نظر کې وي په هغې باندې دغه چارواکي کینی غور و فکر کوي او د دغه مسلو ختمولو لپاره هغې غور کوي یقینا دلته کې د دغه چایلډ پروټیکشن ایکټ راوړلی شوی دی زموږ په صوبه کې او د هغې د لاندې دغه چایلډ پروټیکشن کوډ جوړ کړی شوي دي کوم کیسز پای کې مکمل بیا د هغې پیروي کیږي د تخبې خبره که مونږ وکړو نو په تخبې کې یو ملزم د پولیس په حراست کې عدالت ته پیش کولو او بیا د دغې نه پس د پولیس د ګاډي نه د پولیس تماشه راغشتې د خودکشي کړې ده دلته که مونږ وګورو نو دغه ملزم باندې پولیس دا وایي چې د 4 کسانو د مړي دعوه وه په ده باندې دغه کیس و د هغې ټرایل روان او ډکیتۍ دوران د دغه 4 کسان چې کوم دی هغه وژلي وو د ذهني د بوخ کارو څه وجه وه چې د خودکشي وکړه خو دلته کې بیا په سکیورټي باندې سوالونه پورته کیږي چې د پولیس په حراست کې یو کس خودکشي کوي یا بل کس راځي هغه اولي نو دا د پولیس په سکیورټي باندې سوالونه پورته کیږي چې په ګاډي کې وسله ولې هم داسې بېغوره لړه کړی شوې وه دغه وسله بل چا هم راغشتی شوه د دغه ګاډي نه او په هغې باندې څه قسمه واردات هم کولی شو دغه مونږ کتلي دي چې په پېښور کې داسې 2 کیسز په دې اوسني وخت کې رامخته شوي دي یو په دغه میچني ګیټ کې او بل په دغه دوزو تاڼو کې چې په دغه دواړه د پولیس په حراست کې کسانو او هغه وژلي شوي دي ویلی کیږي
چې داودزو تاڼې کم پولیس په حراست کې کم کس وژلی شوی هغه په خپله خودکشي کړې وه د هغې له واحقینو بیا روډ هم بلاک کړی خو داسې قسمه واقعات چې کېږي نو بیا د دې ذمهوار پولیس وي ځکه چې یو کس د پولیس په حراست کې دی د هغه حفاظت هغه په حفاظت سره کورټ ته بوتلل او واپس د هغې نه علاوه جیل ته بوتلل یا پولیس سټیشن ته راوستل دا د پولیس ذمهواري جوړیږي چې د دې حفاظت په دغه پولیس کې او په حفاظت سره به عدالت ته بوزي راولي په دغه پروګرام کې به نور کیسز باندې هم خبرې اترې کوو خو یو وړې شان دمې نه پس ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې د پروګرام په دغه دویمه برخه کې به د ثوابۍ حوالې سره خبرې کوو چې په ثوابۍ کې څو ورځې وړاندې داسې کیس رامخې ته شوی دی چې په عدالت کې دننه دغه یو کس فایرینګ کړی دی او نور مخالفین یې وژلي دي بیا دغه د عدالت کې دننه وسله څنګه یوړی شوه پولیس دغلته کې موجود و عدالت چې کوم دی نو دغلته کې په عدالت کې نور سیکیورټي هم موجود وه او عدالت ته دننه دغه وسله وړل په سیکیورټي باندې سوالونه پورته کوي بیا په دغه پیښه کې 2 کسان مړه شوي دي ملزم سره د اعلی قتل گرفتار کړی شوی هم دی او دغه ملزم دا وایي چې دلته کې دا واقعه ځکه رامخې ته شوه ما ځکه دغه کسانو ویشته چې ما ته د عدالت نه انصاف نه میلاوېدو په دې باندې به نورې خبرې اترې کوو د خپل همکار امجد نه جی امجد د دغه پیښې تفصیلات راته ووایي چې دا واقعه څنګه رامخې ته شوه او د دې مخالفینو سره دغه کیس د څومره وخت نه روان او آیا دا خبره ریشه ده چې دغه ملزم دا ویلي دي چې ما ته د عدالت نه انصاف نه میلاوېدو ځکه مې دغه انصاف په خپل اخیستو کوشش کړی دی بالکل جی ثوابۍ جوډیشل کمپلیکس کې دا کوم واقع چې شوې ده دا لومړی واقعه نه ده دینه مخکې په جوډیشل کمپلیکس کې دننه دا شان واقع مخې ته راغلي دي دا واقعه مو د پخوانی یو دشمنی په وجه باندې دا واقعه مخې ته راغلي ده جی جی چې فقیر ګل ولد حسن خان سکنا باچایي چې دا باچایي هغه د فایرینګ وکړو او د فایرینګ په ضد کې چې افسر اقبال ولد رضا خان سکنا باچایي او رنگزیب ولد اکرام سکنا ډوډۍ دا دواړه چې دی دا کې دا یو په ځای باندې د افسر اقبال چې دی په ځای باندې مړ شو او رنگزیب چې دی په باچا خان میډیکل کمپلیکس ته وړو خو هلته د زخمونو تاب رانه هلته ساه ورکړې وه نو دا شان مجموعي طور باندې 2 کسان چې دی دا د په فایرینګ باندې مړه شوي وو صحیح د چې کله پولیس ګرفتار کو ونیسو بلکې دې کې ونیسو نو دوی چې بالکل مانن چې دی ما ته ما نو خپل انصاف خپل واغسته صحیح او زما وو کاله مخکې ما وو کاله د عدالتي انتظار وکړو چې ما ته به انصاف ملاو شو ما ته انصاف ملاو نشو نن چې نن زه په دې خبره مجبور شوم چې راشه زه قانون چې دی په لاس کې وانم صحیح امجد د سکیورټي حواله سره که خبرو کو دغه جوډیشل کمپلیکس سکیورټي موجود وي باقاعده که عدالت ته ځي نو څوک چا سره ځان سره چاقو هم نشي وړی دغه ملزم وسله څنګه یوړه او بیا په عدالت کې دننه 2 کسان څنګه وویشته د دې سکیورټي نه و دغه ټایم کې که د چیکینګ نو شوی یې غفلت کړو دغه سکیورټي والا بالکل جی تاسو خبره بالکل بجاله چې کله دا واقع شو نو ډیسټ دغه چې د باروم چې کوم وکاله هغه د تشویش اظهار کړو چې دا څنګه وشو چې دا اصلا په ګیټ باندې څنګه رااله ځکه چې دلته اوسو چاقو ته نشي راړې صحیح نو د سکیورټي ادارې چې وي د پولیس والے ډېر زیات ټارګټ شو ټیک او چې د پولیس چې خپل کوم تفتیش کوي او هغه کوم سی سی ټي وي فوټیج خي نو هغه کې دا پته لګي چې باقاعده د دې کسانو چې دی باقاعده تلاشي کړي دا اوس پولیس دا معما حل کول غواړي چې تلاشي شوی دا او په تلاشي کې سکین غاډای کې ماشين کې کار چې د تلاشي کې یو د ګیټ کراس کوي د پولیس وینا مطابق نو دې دا وایي چې دا سیاست کې د اصل راغلي څنګه راغلي و کدی یار سو وای پولیس یار سو وای کنه دا یو سکیورټي ریکس ته یو سکیورټي غفلت ته چې دا غفلت په وجه باندې دا تماچه دي دا نوړل شوی دا امجد دا راځي چې د پولیس نه غفلت شوی دی سکیورټي چیکینګ صحیح نه شوی او ملزم ځان سره وسله دن نوړی دا په دې باندې چرته کې تحقیقاتي کمیټي جوړه شوی دا چرته کې کم کسان په دې غفلت کې ذمہوار دي دغه خلاف تر اوسه پورې اکشن اغسته شوی دی بالکل جی کله چې کومه دا واقعیا شو نو په دې واقعیا چیف جسټس پېښور هاي کورټ چې هغه هم اکشن اغسته او هغه باقاعده د ثوابۍ ډي پی او چې هغه په پېښور ته غوښتو او په دې معنی یو انکوایري چې دا کنډکټ شوی دا چې هغه یوز دا په ساته باندې تحقیقات کوي
چې آیا دا د پولیس غفلت یا آیا دا په کومه طریقه باندې چې دا وسله چې دا د جوډیشي کمپلیکس ته دننه شوې ده او دوه غټي واردات په شری باقاعده په دې باندې جوډیشي یو انکوایري چې دا غناست ده چې ډي پی او هډ کوي. صحیح، ډیره مهرباني امجد مونږ ته د وخت راکولو. یقینا په داسې قسمه ځایونو کې چېرته چې مختلف کیسز کیږي د روزانه په بنیاد باندې د هغې سماعتونه کیږي، خلک راځي، مخالفین راځي، د یو فریق نم خلک پیش کیږي، د بل فریق نم خلک پیش کیږي او د هغې سیکیورټي ډیره زیاته سخته وي. دا یوازې واقعي چې صرف ثوابی نه ده او په ثوابی کې هم دا یو کیس نه، د دې نه علاوه هم نور کیسز پکې شوي دي. که مونږ د 400 ذکر وکړو، په 400 په جوډیشل کمپلیکس کې هم دننه ډزې شوي دي، خلک پکې مړه شوي دي. همدغه شان یو فریق راپاسي او مخالف دی نو مړ کړی. د دې نه علاوه که مونږ د پیښور ذکر وکړو، په پیښور کې هم دغه زموږ په عدالتونو کې داسې کیسز رامخې ته شوي دي چې باقاعده ملزم د ځان سره دننه وسله وړې ده او په دغه عدالت کې دننه فایرنګ شوی دی او بیا ملزمان په هغې کې چې کوم دی نو گرفتار شوي هم دي، خو هغوی دغه زیاتې کړی دی چې دلته کې قانون په خپل لاس کې اخیستی دی. انصاف لپاره قانون په خپل لاس کې اخیستل دغه یو لوی جرم دی چې ته انصاف په خپل زور باندې علي، دغه انصاف نه دی. او بیا انصاف به عدالت ورکوي چې کله دغه ملزم باندې جرم ثابت شي، ته خپل کیس داسې وړاندې کړي چې د هغې شواهد وي، د هغې ثبوتونه وي. نو دلته کې یو قانون دی او یو سیسټم دی، د هغې لاندې څیزونه روان وي. د دې نه علاوه که مونږ خبرو وکړو د باجوړ طرف ته، نو په باجوړ کې یو کیس داسې رامخې ته شوی دی چې په هغې کې په رڼا ورځ باندې په ړومبي ځل په وسلې په زور باندې خلکو نه پیسې اخیستې شوي دي. او بیا د باجوړ په بازار کې د یو دوکاندار نه وسلوالو پیسې اخیستې، یو 6 لکه روپۍ ترې اخیستې په زور. د دغه کسانو مخونه پټو، وسلې ورسره وي، په دوکاندار راغلي دي او دا ویلی کېږي چې دا ړومبی کیس دی. په دې باندې به خبرې اترې کوو خپل نماینده سلیم سره. سلیم دا راته ووایي چې واقعي دا په باجوړ کې داسې یو پیښه رامخې ته شوې ده چې په ړومبي ځل په باجوړ کې په رڼا ورځ د یو دوکاندار نه یا د عام خلکو نه د وسلې په زور پیسې اخیستې شوي دي. مونږ دوباره د خپل نماینده سره رابطې کولو کوشش کوو. که زه تاسو ته ذکر وکړم، په دغه باجوړ کې د دې نه علاوه نور داسې جرمونه شوي دي د دغه ترهګرۍ په دور کې. که مونږ دلته کې وګورو نو داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې دلته کې بلاټ شوي دي، په هغې کې لوی لوی خلک ټارګېټ کړی شوي دي. په اوسني وخت کې که مونږ وګورو نو په دغه باجوړ کې مختلف د ټارګېټ کیلنګ واقعات مخې ته راغلي دي او بیا د باجوړ ټول عوام په دې پسې راپاسېدلی دی او دې خلاف احتجاج کړی دی چې زموږ ته د خپل علاقه کې امن راکړی شي، ځکه چې په دغه علاقو کې امن ډیر په ګرانه باندې بحال شوی دی او موږ به دغه امن خرابېدو ته یو کس هم نه پرېږدو. او بیا د هغې نه پس داسې واقعه کېږي. دا وخت موږ رابطه شوې ده زموږ همکار سلیم سره. سلیم دا راته ووایي چې په باجوړ کې واقع چې دا ړومبۍ پیښه رامخې ته شوې ده چې په رڼا ورځ د یو دوکاندار نه په زور پیسې اخیستې شوي دي. د دې نه علاوه د دې نه وړاندې چېرته کې داسې پیښه نه وه رامخې ته شوې؟ جی بالکل، څنګه چې تاسو وویل د افسیان هم په دې باندې خلک تنګ وو چې یاره دې کې ناانصافي ده، دې کې دغه شانته کې حالات خراب دي. خو د افسیان د ختمېدو نه پس دغه حالات چې کله نزیلې شوې نو نور هم خراب شو. جی او دغه شانته کې دا اولنۍ پیښه چې په رڼا ورځ باندې لکه موږ دا اورېدل په کراچۍ کې یا په بل ځای کې چېرته به دا سنیچنګ کېدو یا په ډاکې کېدلې، دلته په ضلع باجوړ کې هم دغه شانته کې شروع شوې ده او په رڼا ورځ باندې په دوکان باندې ورننوتل او بیا چې کوم دی هغه تښتېدل. او بالکل دا د بازار منځ دی، 6 لکه روپۍ د کوم بیکرۍ والا دي د هغې نه وتلي. دغې نه علاوه کوم نور هم د په لارو کې په بازار کې دغه شانته کې خلک یېرېدلي دي او موبایل هم د خلکو نه لي، دغه شانته کې پیسې هم اخیستې شوي دي. نو په دغه شانته کې وارداتو کې ډېر زیاته اضافه شوې ده او ورځ په ورځ روانه ده. د دغې نه علاوه مخکې د دې نه چې کوم ټارګېټ کیلنګ دي هغه هم شروع دي. نو د ضلعي کوم امنیتي کوم حالات دي هغه ډېر زیات خراب طرف ته روان شوي دي. په دغه وجه باندې ولس ډېر زیات پریشانه دی او په دغه شانته کې درنې هم کړي دي او بیا هم جرګې روانې دي. پر روان شلم تاریخ باندې بیا هم د دغې فیصله به کېږي چې آیا د خلک به درنه کوي که څه به کوي، روزي به
نو حالات دی وخت کې ډیر زیات ګمبیر دي. سلیم که مونږ وګورو تاجرانو پروټیسټ هم کړی دی، په دې باندې جرګې هم وشوې، په دغه مشرانو په دغه جرګو کې په دغه پروټیسټو کې څه فیصله کړې ده چې دې خلاف به څه حکمت عملي دي خپلوي؟ دا کومه جرګه چې دا اول دلته سیول کالوني مخې ته کومه درنه وشوله هغه تقریبا یوه هفته جاري وه، د هغې نه پس بیا مذاکرات وشو، په هغې کې یوه معاهده وشوله چې حالات به مونږ ټیک کوو او د امنیتي کومه وضع ده هغه به ټیک کېږي، خو باید چې هغه ټیک شي. هغه ورځ په ورځ نوره هم خرابه شوه. د دغې نه وروستو کوم دوه ځل بیا هم جرګې وشولې، پرون هم یو غټه جرګه وشوه په سیول کالوني ښار کې. نو هغوی دغه فیصله وکړله موږ به په 6 تاریخ باندې دوباره دغه راوځو او دغه جرګه چې کوم دا کوو په دغه کې موږ حتمي داسې فیصلې کوو چې یا خو به موږ سړکونو ته وځو باقاعده د دوی وړو سره او په دې سړکونو باندې به کینو، یا به موږ چې کوم دی کومې ضلعي دي هغه به هم په خپلو رابطو کې اړو، کوم سیاسي وګړي دي هغه به هم اخلو او دغه ته به بیا به موږ د دې دپاره کوم ځای دی ټاپوز دی سیکنډ ډیویژن یا په اسلام آباد ته ډي چوک ته به ځو او هلته به چې کوم دی خپل احتجاج ریکارډ کوو. سلیم دا راته ووایي چې دوی احتجاج ولې کوي چې په 6 تاریخ په مونږ بیا روزو، بیا به دغه پروټیسټ کوو، اسلام آباد ته وځو؟ آیا دلته کې زمونږ پولیس د دې نه دي مطمئن کړي چې دا کوم کسان دي دا به گرفتارو یا به داسې قسمه پیښې دوباره نه رامخې ته کیږي؟ څنګه چې ما مخکې وویل چې د دې سره یو لاسلیک شوی او چې دغه کوم واردات کېږي یا ټارګټ کیلینګ دي هغه به بیا دوباره لپاره نه کېږي او د دې لپاره به سخت ګامونه اوچتېږي. خو د دغه لاسلیک چې کوم دی خلاف په هغه وخت کې وشو چې 13 ورځ هم یو مولانا چې کوم دی شفیع الله نامه و هغه هم ټارګټ شو، هغه هم ووژل شو. دغه شان په ښار بازار کې بیا هم واردات رالو، بیا کوم ډاکه چې کوم دا هغه هم وشوله، 2-3 زخمیان هم وشو. نو دغې نه وروستو حالات هماغه شانته کې روټین کې را روان دي. نو په دغه وجه ولس چې کوم دی هغه مطمئن نه دی او هغه وایي چې زموږ څه کومې وعدې سلیم یو خبره بله هم کیږي چې دغه هلته کې وایي په باجوړ کې څومره هم خلک دي او داسې قسمه پیښې به ځکه نه کېدې چې ټول د یو علاقې خلکو یو بل به یې پېژنده، یو بل یې چې کوم دی نو هغه یې نشاندهي هغه یې کولی شوه، تعلق په نوم باندې یو بل خلک پېژني او ویلی کېږي دا چې اوس بهرني خلک راغلي دي او په دې کې کېدی شي چې وي دغه بهرني خلک ککړ وي. آیا په دې باندې څه په دغه جرګو کې فیصله شوې ده چې د بهر علاقو نه خلک راغلي دي او د دې به مونږ رجسټریشن کوو؟ دې خبره کې څه حقیقت شته؟ بالکل تر دې دمه خو په جرګه کې داسې څه خبره نه ده شوې او هغوی داسې دغه پوینټ هم نه دی وړاندې کړی او خو د دې نه مخکې چې کوم دی ډیپټي کمیشنر د چې کوم دی هغه یو نوټس هم جاري کړی دی چې دغه شانته کې کوم خلک راغلي دي نو د هغې د مخنیوی وشي او هغه خلک دی چې په ګوته کړی شي او د هغې د رجسټریشن هم وشي او که چېرته ونی شي او داسې واردات وشو یا پکې ککړ شو نو په دغه کوم کس چې دی د چا څه دي نو هغوی ته به هم سزا دغه میلاوي. صحیح، ډېره مهرباني سلیم د تفصیلات راکولو. یقینا د باجوړ خلک د تشویش ښکار دي چې دومره پر امن سیمه وه په ډېر مشکل باندې په دغه کې امن بحال شوی و، بیا د ټارګټ کیلینګ واقعات، د پتې واقعات او بیا دغه شان د سنیچینګ او د ډکیتۍ واقعات راځي. نو ټول خلک په سړکونو روزي او د دغه حکومت نه مطالبه کوي چې موږ ته دې په خپل سیمه کې امن راکړي. پروګرام کې به نورې خبرې اترې کوو، په نور ایشوز به هم خبرې اترې کوو، خو یو وړی شان د مې نه پس. ګران کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی په دې برخه کې خبره کوو د چارسدې د چارسدې په اریان بکیانه علاقه کې داسې یو پیښه رامخې ته شوې ده چې یو تن په کورنۍ جګړه راپاڅېدلی دی او خپل ښځې سره یې خپل ورندار هم وژلې ده. یقینا زمونږ په دې علاقو کې داسې مختلف پیښې رامخې ته کېږي، کورنۍ شخړې وي او دا یوازې چارسده نه ده، زمونږ په نورو سیمو کې هم د روزانه په بنیاد باندې داسې قسمه پیښې رامخې ته کېږي. موږ په تېر پروګرام کې هم ذکر کړو په کوهاټ کې داسې یو تن راپاڅېدلی و چې هغه خپل رور او 2 خویندې ویشتې وې او بیا چې کله معلومه شوه پته ولګېده دغه ملزم چې کوم و هغه د نشې عادي و، هغه به د آیس نشه کوله او بیا په دغه کوهاټ علاقه کې او بیا زمونږ پیښور یا په چاپیرچل په خیبر پښتونخوا کې چې چېرته موږ ګورو دغه منشیات ځای په ځای باندې میلاویږي. د چارسدې په اړه به خبرې اترې کوو د خپل همکار فیض محمد صاحب سره. فیض محمد صاحب ډېره زیاته مننه موږ ته د وخت راکولو. دا راته ووایي چې دغه پیښه څنګه رامخې ته شوه، ریپورټ څنګه شوه او دغه تر اوسه پورې څه تفتیش په دې کې شوی دی چې ملزم دغه مړي ولې کړي دي؟ بیا دا پرون دا افسوسناک واقعه شوې ده چې دا
تحصیل شفقدر پولیس بټګرام په حدود کې اریانا بګیانا چې علاقه چې الدا بختیار اور په کوچي چې د ماسل خان چې هغه کور کې د ذکرې دی او داغه د ډزو په وجه داغه غزا او خپل لندار دوانه اشتي دي او په موقع باندې مړ شي دي دا څه ویل کیږي چې بختیار اور په کوچي مزغونه ډیر زیات تیز او په معمولی خبره باندې هغه کور کې جګړه کولې په دغه غرض باندې خپل کور تراغه او مور طلبات کو هغه سره په خبره باندې انخته په دې دوران کې د مور پسې ټوپک راغستلو کوشش کو چې دغه دوانه د خزا او د غروندار ورل او هغه مور ته بچکوله په دې دوران کې بده په تریش کې نور مراغله دي او فایرنګ کړي خبره قدم مړه کړي دا او خپل غروندارم فایرنګ سره مړه شوی دا او مور بچوي دا څنګه زیات غریبانان خلک دي د علاقې په کچا کور کې د موجوده وخت کې موسیقي دا زیا او روریان دي درې رو په یو کور کې موسیقي سلو بلوي کې موسیقي او خپل بختیار چې دی یو مزدور کار کسته او د ډوډو په دکان کې کار کوي کله په ډول مهنت مزدور کی هغه د دوی روزګار کول آمدنو خو دا وایي چې د مزغونه ډیر زیات تیز او په معمولی خبره به بهرم جګړه کولې کور کې به جګړه کولې چې هغه د نوبت تراله چې پاتنجو کو خپل روندار او خپل خزه مړ کړل دغه ملزم باره کې سنور داسې معلومات راغلي دي چې چېرته نشه کوله د نشې عادي خو نو بالکل مونږه په دې دغه باندې ډېر زیات معلومات وکړل چې نه سبا که تاسو ګورئ نو که داسې واقعیت کېږي نو زیات تر د آیس ډیکس ملزمانو چې هغوی مازغه کار نه کوي او په هر دغه چې پهلو مونږه د دې معلومات وکړو نو دا په دې دغه چېرې د علاقې خلکو نه مونږ تپوس وکړو د پولیس انویسټیګیشن کوم تفتیشي افسر دی علي خان هغه سره مونږ رابطه وکړله مونږ د ټولو د یو موقف راځي چې ډېر د مزغونه تیز او په معمولو هغوی به جګړه کوله دغه وجه نه دا فایرنګ به کړی دی نور د نشې والي سره څه معلومات مخې ته رانه لیدل صحیح ډېره مهرباني فیصل مونږ ته د معلومات راکولو زمونږ په دغه علاقه کې یا زمونږ په دغه چاپېریچل کې او معاشره کې دا شکمې د خلک ډېر زیات هایپر کېږي او وجه پوهان دا وایي چې دلته کې زمونږ دا کم خلک دي دا ډېر زیات ډپریس دي د دې دغه چې د کم عدم برداشت دی د برداشت کمې په خلکو کې راغلی دی هایپر کېږي په معمولی خبره باندې او بیا زمونږ په سوسایټي کې یو داسې خامي به زه ووایم چې دا هم موجود ده چې مونږ په خلکو باندې ټیګ لګو چې یاره دا پلانکې کس چې کوم دی نو دا ډېر د صبر واله دی دی په هر خبره باندې ډېر زیات صبر کوي نو هغه خلک یا هغه ماشومان په خپل بیهیویرز کې دا څیزونه اډاپټ کوي چې یاره دا خلک خو ما ته وایي چې ته ډېر زیات صبر کوې په ما کې صبر راتلل پکار دي زه په هره خبره صبر کوم یا داسې خلک وایي چې یاره دا پلانکې ماشوم ډېر زیات تیز دی پس چا باندې سرپنه کوي هر یو کس چې به څوک ورته څه خبره کوي الټه خبره کوي ورته یا چې کوم دی نو په جواب کې د سپېړي د ده غوزاري او بس د سره خبرې مه کوئ هغه ماشومان زمونږ د دغه خبرو نه د دغه ټیګینګ نه د دغه لیبلینګ نه هغه څیزونه هر یو په خپل بیهیویرز کې راولي په دې باندې ډېر کافي ریسرچ شوي دي او دا خبره ویلی کېږي چې یاره دلته کې کله هم مونږ په خپل معاشره کې د خپل ماشومانو تربیت کوو نو دې خبرو لا ډېر زیات خیال ساتل پکار دي ځکه چې دا په مستقبل کې دی په بیهیویر باندې ډېر زیات بد اثر لړه کوي پروګرام کې به د سارا انعام په اړه باندې خبرې اترې کوو د اسلام آباد کې چې کوم کیس رامخې ته شوی دی خو یو وړی شان دمې نه پس ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا هرکلې څو ورځې وړاندې خبر رالو چې په اسلام آباد کې سارا انعام نومي زنانه خپل خاوند وژلی ده او د هغې خاوند نوم شاهنواز و کوم چې د سینیر صحافي ایاز میر زوی دی د دغه شاهنواز میر واده څه مخکې شوی او د دغه زنانه سره او سارا انعام بیسیکلی د کینیډین سټیزن وا د هغه ځای شهریت ورسره او د دې ډېر په خوشحالۍ باندې واده شوی او په کور کې د دې جنګ جګړه وشوه او د دغه جنګ جګړې دوران د دغه زنانه خاوند په کوم باندې چې کوم ورزش کې ډمبلې ورته وایي هغه یې راغستی دی او په هغې باندې دغه زنانه په سر باندې وژلې ده او بیا دغه پولیس په موقع باندې ورغلی دی او دا تنې گرفتار کړی دی د دې پلار هم گرفتار کړو هغه بیا وروستو پولیس رها کړو د دې دپاره پروټیسټ هم وشوې په اسلام آباد کې پریس کانفرنس هم وشوې اسلام آباد کې سپیشلی زنانو دا خبره کړې ده چې یاره دغه سارا انعام ته د انصاف میلو شي او دغه ملزم ته د سزا ورکړی شي که داسې نه وي نو نور خلک به هم راځي او دغه زنانه به قتل کوي په هغې باندې به تشدد کوي ظلمونه به کوي او دغه زنانه به همداسې سپریس پاتې شي دغه زنانو د خپل حقونو لپاره او د سارا انعام انصاف لپاره څه مطالبې کړي دي راځئ چې وګورو
دیکھیں یہ ابھی تو فیملی ساری اتنی شوق میں ہے کہ ہم عدالتی کارروائی اور ان چیزوں کو ثبوت اور ان ساری چیزوں کو بہت اچھے طریقے سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں، تو وہ ساتھ ساتھ ہم وہ کریں گے انشاءاللہ۔ ان کے فادر بھی گئے ہوئے ہیں اسی سلسلے میں، تو ان کی مدر تو بہت شوق کی حالت میں ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس وقت ہم سب لوگوں کا یہی زیادہ فوکس یہ ہے کہ ساری سوسائٹی اکٹھی ہو اور اس ایشو کو، بلکہ ایسا کسی بھی بچی کے ساتھ کوئی بھی بہیمانہ یا کوئی بھی غیر انسانی سلوک ہوا ہو تو اس کے لیے اٹھ کھڑی ہو، اس کے لیے انصاف کے لیے اٹھ کھڑی ہو، تاکہ آئندہ ہماری بچیوں کو تحفظ ملے اور آئندہ کسی کو ایسی ہمت نہ ہو کہ بچیوں کی طرف وہ اس طریقے سے ان کو کرنے کی کوشش کرے۔ ایک بچی جو اتنی کریئر اورینٹیڈ تھی، جس کی اتنی اچیومنٹس تھیں، جس نے اپنی لائف اتنی اسٹرگل کی اور کچھ اچیو کیا، اور اب جب سیٹل ہونا چاہا اور ایک بندے پہ ٹرسٹ کیا تو اتنی ہولناک اینڈ اسے ملا۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کسی بچی کے ساتھ نہ ہو اور سب لوگ مل کر اس کاز کو، جسٹس کے کاز کو پرسو کریں، تاکہ جو ہے جلد انصاف ملے اور اس بندے کا جو ہے اس کو عبرت ناک سزا ملے، تاکہ لوگوں کو سکون ایک آ جائے ساری سوسائٹی میں۔ جو ایک اپریہنشن اس وقت پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ، پہلے نور مقدم کے ساتھ، ابھی سارہ انعام کے ساتھ، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی اور والدین اس اذیت سے دوبارہ گزریں۔ اس لیے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ اکٹھے رہیں گے ایسے کازز کے لیے۔ تو بس آپ لوگوں سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے آپ بھی اس کاز کو لے کے آگے چلیں تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ہاں جی، جتنی حد تک ہم سن رہے ہیں تو اس میں تو کافی ہمیں مطمئن ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس جو ہے وہ جلد سے جلد ہو جائے، کیونکہ جتنا ٹائم گزرتا جاتا ہے پھر یہ ہے کہ سبھی بھولتے جاتے ہیں، کیس بھولتے جاتے ہیں، پھر اللہ نہ کرے کوئی اور واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہوتا ہے پھر اس کو وہ سامنے ہر کوئی یاد کرتا ہے کہ اچھا پہلے یہ ہوا تھا، پھر یہ ہوا۔ تو اس لیے جسٹس جو ہے نا وہ بہت جلدی اناؤنس ہونی چاہیے۔ اور یہ جو ہوا ہے تو یہ تو ہماری فیملی میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہماری بہت شریف فیملی ہے، ہمیں کبھی جیسے کہیں کہ کبھی مقدمات کا دور دور تک ہمارے فیملی میں وہ نہیں ہے، سب سادہ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ تو جب یہ ہوا ہے تو ہم تو شاکڈ تھے اور ہم تو اس پر بات بھی نہیں کر رہے تھے۔ سم ٹائمز ہم چھپاتے تھے، سم ٹائمز ہم بتاتے تھے کہ بتائے بغیر بھی ہم نہیں رہ سکتے تھے، لیکن ہوا یہ ہے کہ یعنی اب دیکھیں کہ یہ اتنی حد تک ہے کہ عام لوگ جیسے ہم، کیونکہ ہم ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھے اس میں ہیں، لیکن اسٹل ہم کامن اس میں آ رہے ہیں۔ تو اور یہ بڑے فیملیز کے لوگ جو ہیں یہ ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو، بچیوں کو، تو اس پر یقیناً بہت ایکشن ہونا چاہیے۔ یہ فیملی جو ہے یہ بھی باہر رہتی ہے فیملی، یہ اس طرح سے نور مقدم کے کیس کی طرح شاید اس کو وہ پرسو نہ کر سکیں، لیکن یہ ہم لوگوں کا فرض ہے، ہم ایز اے سویلین سوسائٹی ہم اس کیس کو دیکھیں اور ہم پریشر بلڈ کریں میڈیا کے تھرو اپنی عدالتوں پہ بھی، اور ان کو ہاتھ جوڑ کے کہیں گے آپ کے گھروں میں بھی بچیاں ہیں، دیکھیں جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اور اس کو جس طرح سے ان لوگوں نے مارا ہے نا وہ انتہائی تکلیف دہ امر ہے۔ وہ ہم لفظوں میں یاد کرتے ہیں تو ذہن میں وہ سارا منظر گھوم جاتا ہے، اور جن لوگوں نے اس کی سارا کی ڈیڈ باڈی دیکھی ہے وہ بتاتے ہیں، میڈیا کے تھرو ہمیں پتہ چلا کہ اس کا چہرہ بڑا بری طرح مسخ تھا۔ یہ اتنی پیاری بچی، اتنی پیاری اور اتنی قابل لڑکی اس قابل تھی کہ اسے اس طرح سے مرڈر کیا جاتا؟ آپ اس کو چھوٹی سی بات پہ آپ لڑائی جھگڑے میاں بیوی میں ہوتے ہیں، ہر گھر میں ہوتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ بندے کو قتل کر دو۔ یار آپ کا اس کے ساتھ نہیں گزارا ہو رہا، آپ اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے تو شادی ہی اس نیت سے کی تھی کہ وہ آپ کے لیے پیسے کا باعث بنے گی، نشئی بندے کے پاس تھا نہیں کچھ، باپ پہلے ڈسٹریبیوٹ ہوئی فیملی تھی، تو اس کو نظر آ گیا کہ یہ بیوقوف سی لڑکی ہے تو اس کو ٹریپ کیا جائے۔ اتنا افسوس ہوا، شدید افسوس ہوا۔ ویسے تو سب انسانوں کی جان کی حرمت ہے، ان کی عزت ہے، ان کو اس طرح سے بروٹلی نہیں مرنا چاہیے، لیکن ایک ایسی لڑکی جو ہائیلی کوالیفائڈ ہے، اتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے، جو اتنی اچھی پروفائل کی جاب پر ہے اور جس نے سوسائٹی کو بہت کچھ دیا اور آئندہ دینے والی تھی۔ یہ ایسے لوگ بڑے پروڈکٹیو ہوتے ہیں نا، سوسائٹی کے لیے ایک طرح کا یہ انعام ہی ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا اتنی بروٹلی اس کی جان لے لینا
इतने हॉरिबल तरीके से, दिस इज़ वेरी सैड। और जो कुछ ये हमारी सोसाइटी में हो रहा है ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, इसके हवाले से कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं ये समझती हूँ कि आप इलीट क्लास में जो कि ये चीज़ें हो रही हैं तो उनके बच्चों को, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको चाहिए कि ना बच्चों की का ब्रॉटअप जो है और उनकी तालीम और उनकी तरबियत कुछ ऐसे तरीके से करें कि उनको सोसाइटी के नॉर्म्स पता हों, उनको इंसानों की इज़्ज़त और उनकी हुर्मत और उनकी जान की अहमियत का पता हो। ये जानवरों की तरह नहीं पालना चाहिए बच्चों को कि ना उनको कल को जब जी चाहे किसी की जान ले लें। और इतने ब्रूटल तरीके से इस तरह जैसे नूर मुकद्दम का मर्डर हुआ, जैसे इसका हुआ, मार मार के उसको डंबल से, और 40 किलो की लड़की वो थी, उसके साथ इतना बुरा सलूक, डंबल मार मार के, हॉरिबल कसम से। बिल्कुल हम लोग बिल्कुल शॉक में आ गए वो जब हमने ये इंसिडेंट पढ़ा ना और देखा। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें रुकनी चाहिए सोसाइटी में, इनकी ज़्यादा प्रमोशन हो रही है। और देखें दोनों केसेस में ना ये ड्रगिस्ट थे, दोनों लोग ड्रगिस्ट थे। और जैसे बिगड़े हुए लीड क्लास के लोग जैसे होते हैं, हर तरह की बुराइयों में इन्वॉल्व, हर तरह के क्राइम्स में मुलविस। ګران کتونکو تاسو د دغه زنانه خبرې واورېدې او دوی هم دغه مطالبې کوي چې دغه ساره انعام ته د انصاف ورکړی شي. په دې اړه باندې به نور تفصیل اخلو د خپل همکار الله نور لا. الله نور دا راته ووایي چې د دغه ساره انعام چې کوم کیس روان دی په دغه عدالتونو کې، دا راته ووایي چې د دې اصل وجوهات څو تر اوسه پورې تفتیش دوران ملزم عدالت ته څه ویلي دي چې آیا د دې هم د دې نه وړاندې چېرته په کور کې داسې جنګ جګړې راغلې وې یا که ستاسو چېرته کې د دغه ساره انعام فیملي سره خبرې اترې شوي، هغوی څه وایي چېرته کې مخکې په کور کې د جنګ جګړو داسې کیسز رپورټ شوي؟ جی بالکل چې کوم سره انعام په د سینیر صحافي ایاز میر زوی شهنواز میر چې کوم په ډېره بېدردۍ سره چې کوم تجهیزات کاون دی په هغه کې وژلې وه، نو په هغې حواله سره چې کوم د هغوی فیملي ده د سره انعام هغوی پریس کانفرنس هم وکړو، باقاعده پروټیسټ هم وکړو، د هغوی د پلار سره هم زموږ خبرې شوې دي. هغوی صرف چې کوم سره انعام ده چې خپل پلار ته ویلي چې هغه واده دی، نو هغه نه پس د ایاز میر مطابق هغې هم زوی دی، نو په هغه نه پس هغه هم وي چې مطلب یو کوم ایجوکیټډ فیملي ده، نو چې کوم سره انعام ده په هغې کې باقاعده واده کړی دی. نو هغې چې کوم پلانینګ و هغه هم پر روان وخت کې باقاعده اسلام آباد کې د دوی چې کوم دواړه فیملیان دي چې دوی د پروګرام انعقاد لپاره کې هم خبرې شوې وې چې پروګرام به باقاعده پروګرام به هم کوو. نو په دې نه مخکې چې کله هم کومه ورځ هغه شوې وه، نو په دې نه مخکې هغه یوه ورځ د دوی نه اسلام آباد ته راغلې وه، باقاعده پیسې هم ورکړې وې، پیسې د ګاډي لپاره چې کوم شهنواز میر باقاعده هغې دپاره ګاډی هم اخیستی و، چې کوم ګاډی هغه اخیستی و هغه د په خپل نام باندې اخیستی و. نو په دې باندې هم د اجرایو تر مخه چې کوم تفتیش دی په هغه کې دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې کوم تفتیش دی په هغه کې دا ویل کېږي چې د هغوی جګړه په دې څیز باندې شوې وه صحیح چې دغه ګاډی د ما په نام باندې دی اخیستی، او د دې علاوه چې کوم سره انعام مخکې هم هغې ته پیسې رالېږلې وې، نو هغې هم ځنې کړې وه. نو په هغې نه پس هغه په غوسې کې چې کوم تفتیش دی دا ویل کېږي چې کوم شهنواز میر دی هغه په غوسې کې راغلی وه، هغه یې په ډمبل باندې وهلی وه، نو هغې نه پس هغې نه باقاعده چې کوم بلډ دی الله نور دا هم راته وایي چې آیا ملزم عدالت کې دا کنفیس کړې ده یا پولیس تفتیش په دې اړه باندې څه وایي چې دغه ملزم د نشې عادي و، ده به نشه کوله؟ بالکل دا په دماغو کې هم د مخکې وخت کې یو ډاکټر چې کوم د شهنواز میر پلار د ایاز میر هغه ته ډاکټر هم ویلي چې دا یې مطلب د درد نه موړی دلته چې پراپر علاج د هغه په جاري وي. شهنواز میر په دې نه مخکې هم چې کوم دوه ودونه دي کړي چې دغه سره انعام هم پته و، کوم د هغه د نشې مطلب هغې متعلق هم خبرونه راځي چې کوم مکمل تفتیش دی هغه لې اثر ته نه دی رسېدلی، تفتیش روان دی چې فیملي ده هغه باقاعده پولیس تفتیش ته چې کوم اساسي کارواهي ده د هغې نه هم اوس چې کوم شهنواز میر دی هغه په جوډیشل ریمانډ باندې دی، باقاعده چې کوم تفتیش دی پولیس خوا هغه هم روان دی. الله نور دا راته ووایي چې د ساره انعام چې کوم فیملي ده هغه دا وخت د پولیس د کاروایۍ نه، د عدالت نه، د دغه ټول پروسس نه مطمئن په نظر راځي؟
ټول د هغې نه چې کوم د سره انعام چې کوم ډېره په بدردۍ کې راوژل شوی اسلام آباد استعزاد ټاون کې نو چې کوم د هغې والدین دي هغه باقاعده د کینیډا نه راغلي دي هغې ورور هم راغلی دی نو دوی تر اوسه پورې د عدالتي کاروایۍ نه هم او باقاعده د پولیس د تفتیش نه هم مطمئن دي. صحیح، ډېره مهرباني الله نور مونږ ته د وخت راکولو. یقینا که مونږ وګورو په دغه اسلام تقریبا 1 کال وړاندې نور مقدم کیس هم راغلی او دغه نور مقدم زنانه چې کوم دی نو هغه هم وژلی شوې وه او بیا دا کیس چې کله رامخې ته شو نو په دې کې د دغه زنانه اسخر هم گرفتار کړی شو. باقاعده دغه اسخر عدالت ته ویلي چې ما پولیس ته ویلي چې راشي زما زوی خپل ښځه قتل کړې ده او باقاعده ایازمیر هم دا اعتراف کړی دی چې د هغه زوی د نشې عادي و په کور کې او تقریبا زموږ په دې معاشره کې په هر کور کې وړه مسله راځي، شخړه راځي او تو مې کېږي. خو دغه هلته کې به هم زه خبرو کوم چې عدم برداشت کمې دی. څنګه د 400 دغه واقعه راغلی او په کورنۍ به مسله باندې خبره روانه وه او دغه شان ټوپک یې راغستې او 2 کسان یې وژلي. نو یقینا زموږ په دغه معاشره کې د عدم برداشت کمې دی او زیاتره واقعات هم د دې د وجې رامخې ته کېږي. د پروګرام وخت سرته رسوي، اجازت غواړو د الله په امان.